السلام علیکم مینوال امید کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو باسط خان عزتمنو خپلو دوستانو او غوا کړی دی، د هغې نه بعد عزتمن بیا یې په تېزندۍ اچولې ده او وجلی دی. راځئ مینوال چې دا واقعه ولې شوي او څنګه شوي او داسې کارونه اخر ولې کیږي. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. انشاء دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په بخشالي علاقه کې یو ځل بیا قیامت راوړي. عزتمنو ښایسته ګلالۍ خلک چې عزتمنو هر یو کس په ورته د یارانۍ اپر کولو د بتنه انکار کولو. مینوالو نه چا څه دښمني وه، نه چا څه جنګ جګړه کړې وه، خو مینوالو دا د شپې چا اغوا کړی و، یعنې تښتولو ته چې د دوی کورنۍ بیا کېده ځای په ځای باندې رپوټونه خو هم لیکلو، اف.آی.آر یې هم کټ کړی وې. خو مینوالو د دغه ماشوم دی یعنې څه پته نه لګېدله چې آخر عزتمنو د شپې ناوخته چا یعنې وجلی دی. د قاتلانو پته خو یې یعنې نه لګي، په سر کې ورته تېزندۍ اچولی دی او بې دردۍ سره یې وجلی دی. غټ ظلم او زیاتی یې ورسره کړی دی. خو مینوالو د ده تر اوسه پورې د ده قاتلانو پته لا نه لګي چې دا آخر چا قتل کړی دی او نه یې څه د مرګ څه وجوهات معلوم دي چې دا آخر په څه وجه باندې کړی. ځکه عزتمنو د کورنۍ خبرې همدغه دي چې زموږ نه چا سره څه جنګ جګړه شته، نه مو چا سره څه ذاتي څه جنګ کړی دی او نه چا سره څه دښمني شته دی او بیا هم عبدالباسط یعنې چا ووجلو. خو مینوالو خلک همدغه هم وایي چې دا ډېر د شپې ناوخته به ګرځېدلو دوستانو سره او چا دغه شانتې خپلو دوستانو یعنې وجلی دی. خو مینوال تر اوسه پورې د دې خبرې علم نشته چې دا آخر چا وجلی. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.